25 دسمبر ته به دولت اسلامي ایوې میاشتې قافلې سفر کوي، عالمان تربیت کوي. عالمان چې څنګه زه تاسو مخې ته ناسم کنه دقسې خلک ناسي تربیت کوي. راشي جسٹ لایک چینج یور لایف، خپله زندگی بدله که، دین زده که، دین عمر دې تیر کړو د یو رب عبادت کوي خو تا ته پته نشته چې ته څه وایې. هر شیز کورس شته، درزیتوب کورس دی، د ډرایوینګ کورس دی، چې دغه شاول زده کوي د دې هم 5-6 میاشتې کورس دی. ولې مونځ کورس نشته؟ مونځ هم یو کورس پکار دی. الحمدلله دعوت اسلامي د 7 ورځو د مونځ کورس کوي، صرف مونځ متعلق پتا ته زده کړه ښایي. خپې به څنګه ږدوي، سجده به څنګه کوي، رکوع به څنګه کوي، قیام به څنګه کوي. تاسو چې 30 دن مدني قافلې کې سفر وکړئ انشاءالله دا ټول خبرې به زده کوئ. ضروري دي تر باندې ضروري. نبی علیه السلام فرمایي یو سړي به 40 کاله، په بل حدیث کې راځي 80 کاله بیا مونځ کړی خو یو مونځ بیا قبول نه وي، یو مونځ بیا قبول نه وي. ولې؟ فرمایي له واړو نه غټ غل هغه دی چې کوم سړی په مونځ کې غلا کوي. صحابه سي قربان غلا خو د مال کې، مونځ کې څنګه غلا؟ مونځ کې دا غلا دی چې رکونه بعد ونه درې دی 2 سجدو منځ کې کینه نسته صحیح، دا د مونځ غلا دی. دا غلا مونږ کوو که نه کوو؟ ځوانان یې مونږ کوي، بوډاګان پرېږده، رکونه بعد ودرېږي نه، حالانکې واجب دي ودرېدل، ملا نیغول واجب دي، 2 سجدو منځ کې جلسه دی دا کول واجب دي، مونږ کسان یې نه کوي. نو کله به مونږ صحیح کېږو؟ زه دا تاسو ته خواست کوم. اوس جمع دې کارونه نشته، ښکته به لاړ شئ، ښکته علاقو کې به تربیت حاصل کړئ، عالمان به مو تربیت وکړي. انشاءالله 25 دسمبر ته به 25 دسمبر ته به دولت اسلامي قافلې سفر کوي، په دې کې شرکت وکړئ. انشاءالله را روان 5 تاریخ ته به هم قافلې سفر کوي، په دې کې شرکت وکړئ او عالمانو زیر سایه خپل مونځ صحیح کوي، خپل اودس صحیح کوي، خپل عبادت صحیح کوي او دې اوږدو شپو کې خپل رب یادوي. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چا تپوس وکړو چې دا دومره اوږده شپه تېره شي او ته یا په رکوع باندې تېره کې 10 ګنټې 12 ګنټې یوه شپه تېره کې یا په سجدې. ګورې ته ستړی کېږئ نه، ته ستړی کېږې نه. حضرت اویس قرني متعلق هم دا قول دی. نو دی وایي زه خو روزانه رب نه دا سوال کوم چې یا رب یوه شپه خو داسې راولې چې زه په رکوع کې سبحان ربي العظیم پوره ووایم. ما سبحان ربي العظیم ویلې نه وي چې سهار اذانونه باندې شروع شي. الله څنګه عبادت هغه به چې نیت وتړلو کوم ځای ته به لاړو. حضرت عمر رضی الله تعالی په خنجر باندې سهار مونځ کې ووالی شو، خنجر پکې ښخ شو چې تر اباسلو تکلیف یې ورکولو. وایي ما ته اودس راوکئ، تازه اودس راوکئ، تازه اودس یې ورکړو په مونځ باندې، وایي چې په مونځ باندې ودرېږم بیا یې رانه وباسئ، بیا یې رانه وباسئ. یا مونځونه و، عبادات و، اطاعت و. یو سړی په یوې ښځې باندې میان شو، تاویدو را تاویدو به واده کړلی شوې ښځې باندې، څو ورځې خو هغې سیټ تی ووهلو خو چونکې دا به ورته ولاړو. نو یوه ورځ یې ورته ویل ځوانه دې خوا راشه، ته څه غواړې؟ وایي زه تا غواړم. وایي زه بیا تا شمه خو زما یوه خبر به ومنې. وایي ستا دپاره د اسمان ستوري خو به راکوز کړمه. وایي وبکې؟ وایي بلکل به وکړمه. وایي ما صرف دا خواهش دی زه به خپل خاوند پرېږدم تا سره به نکاح وکړمه. ورشه حضرت عمر پسې سهار مونځ 40 ورځې ادا کړه. حضرت عمر پسې سهار 40 ورځې سهار مونځ ادا کړه. وایي دا خو هېڅ خبره نه ده. شروع شو سړی چې حضرت عمر غوندې هستي پسې سړی ولاړ وي چې الله محبوب فرمایي ای عمر په خدای مې د قسمي په کومه لار چې ته ځې په هغه لار باندې شیطان هم نه تېرېږي یېرېږي. نو مونځ کې به وسوسه څنګه درځي، مونځ کې به سوچونه څنګه درځي چې حضرت عمر پسې د نیت تړلی وي چې دی په کومه لار ځي په هغه لار شیطان نشي تللی. 40 ورځې لا نه دي پوره شوې چې سترګې هم ښکته شوې، ارادې هم بدله شوې، ښځه په لار کې ورته ولاړه ده. وایي راځه که نه نوجوانه زه خو ستا دپاره یم. د سره ښکته کړو. وایي بیبي تا سره د الله ښه وکړي. عمر زما د زړه رابطه له تا نه کټ کړه، خپل رب سره زما تعلق جوړ کړلو. اوس ما ته ای بیبي د تا ضرورت نشته دی. قسم په خدای په دین کې په قرآن کې دومره خوند دی که چېرته موږ له دې خونده خبر شو که نه نو بیا به دا دنیا تاسو ته هسې هوا ښکارېږي، هسې به هوا اوسئ به پکې خو خوند به نه درکوي. او چې کله په دې دنیا کې ډوب یې بیا که ته دین کوې که نه بس برای نام زبانی جمع خرج به کوې. ولې چې تا زړه خو هلته دنیا کې دی، هلته په دنیا کې دی. نو ما عزتمندو دنیا سره محبت مه ساتئ، خپل آخرت سره محبت وساتئ، خپل آخرت زندگی ښایسته کړئ. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.